وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم دلوی الله پاک نه چې تاسو به مکمل ټیک ټاک یې زمونږ आवाज به هم صحیح درځي. اف ام 93 دلبر ریډیو 400 نه بالکل نیغ پنیغه پروګرام تاسو ورې د رمضان المبارک مسائل او دغه حل حواله سره تاسو خصوصي خبرونه خصوصي پروګرام تاسو ورې د اف ام 93 دلبر ریډیو 400 نه تاسو به موږ سره خبرې ترې کوي، کارونه میسجونه به کوي. د تاسو ملګری تاسو رور سلمان شاه تاسو سره حاضر یم په دغه پروګرام کې. محترم سلیمان شاه صاحب را سره ملګرتیا کوي. اورورو زمونږ مخونو باندې خنداګانې خوشاله ذکر روان دي چې نن 20مه روزه ده. روزي چې کوم دي نو په تیرېدو دي. الله دې وکړي چې زمونږ دغه تکلیف دغه لږ شان دي سخته په ډیر څه باندې قبول او منظور شي. تاسو درانه خدمت کې حاضرې گو. زمونږ سکم وبېش ټول میاش دغه پروګرام مخ پړ باندې بوته. په دې کې زمونږ مقصد دا دی چې موږ تاسو لپاره یو ښه میسج وروړو، یو ښه پیغام وروړو، تاسو سره موږ خبرې ترې وکړو. دین علاوه د رمضان المبارک چې تاسو کوم ستونزې دي، کوم اسلامي سوالات دي او داغه جوابات به محترم ښاغلی سلیمان شاه صاحب درکې. خو تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې راځي، د پروګرام د لارې به راځي. 0916515 باندې به تاسو کوي. خو زه به دغه خبرو بار بار وضاحت کوم چې هر کله تاسو راځي نو دا مهرباني وکوي چې د رمضان المبارک حواله سره به پوښتنه کوي، یا تاسو د تراویح حواله سره یا د ختم القرآن حواله سره په تیر بیا د اعتکاف مسنون اعتکاف چې کوم لس رزنې شروع د اخیری عشره کې په دغه بابت کې به تاسو کوي. که زیاتره ملګری د اختر حواله سره چونکه تاسو کول غواړي یا د ناتکیش په حواله سره تاسو کول غواړي چونکه را روانه بیګال ان شاء الله چې کوم شپه د نو اتیشتمه ده او پسې سبانه شپه چې کوم راځي غو یو کم دیر شمه د رمضان مبارک د اخیرنه عشره د هجری کال اخیرنه شپه یا پسې یو بل شپه ثابتي کی چې کلم الله پاک لیکلی وي او اختر زموږ نصیب کې وي نه برازي. خو زیاتره ملګری داسې سوالونه کوي چې هغه ډیر لینتی وي، ډیر اوږده وي. نو هغې ته خواست کوم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې هغه تاسو خپل مقامي چې کوم تاسو د جماعت امام صاحب یې هغه سره ډسکس کولی شئ، شیر کولی شئ. چونکې ما مخکې د پروګرامونو کې دا وضاحت کړی چې اسلامي خبرې چې کوم وي، اسلامي سوالات چې کوم وي نه ډیر زیات حساس وي، ډیر زیات نازک وي. هر کله چې تاسو کینئ او داسې تپوس کوئ پوښتنه کوئ نو پکار ده چې تاسو په خپله به هغه سوال باندې زه اکثر وایم چې د الف نه یې پورې تاسو په دغه سوال باندې کمپلیټلی پوهیږئ چې آیا زه دا سوال کوم او دوی به ماله څنګه جواب راکوي. یا دا خبرم ده چې تاسو هر کله سوال کوئ چې تاسو دا خپل سوال اهمیت پته وي. یو خو هغه چې تاسو د یو بل نه خبره واورئ او هغه سوال مونږ ته راوړئ او سلیمان شاه صاحب تاسو له جواب درکوي. نو بعضې خبرې داسي چې هغه نازک مزاج وي. هر کله هغه سوالونه مه کوئ چې په یو کور کې په یو فیملی کې د یو خاندان په منځ کې بیټ کې تاسو نشئ کولی. نو د اخلاقو د کرښې د اخلاقو د دایرې دننه چې تاسو کوم سوال یې سیده ساده خبره ده د روژې والي سره، د تراویح والي سره، د ناتکې شپو والي سره، د ختم القرآن والي سره، یا په تیره د برکوټ اختر والي سره تاسو چې څه قسمه تپوس کول غواړئ، پوښتنه کول غواړئ، کاغه زما خويندې دي، زما رونه دي، زما مشران دي، زما ملګری دي، څوک هم چې رابطه کول غواړي نو د ټلیفون د لارې 0916515 باندې راتلی شي. دې سره د زیارت پر از ار زیارت پر از 3:30 بجو نه تر د 5 بجو پورې
د محترم سلیمان شاه صاحب ځانګړي پروګرام دین او دنیا او خوشاله پدې یم چې دغه دین او دنیا چې کوم یو نوم دی نو دا په یوټیوب باندې د دوی ځانګړي یوټیوب چینل دی هغه باندې هم تاسو دا پروګرامونه بیا د ویډیو په ذریعہ کې موږ اپلوډ کوو په هغې باندې کتلی شئ. دغه سره تړلې سلسلهوار خبره دا هم کومه چې د فیسبوک د لارې دین او دنیا د دې اپیشل پیج دی، د هغې میسنجر دی، د واتس اپ د لارې تاسو دې ته میسج هم کولی شئ، تپوس ترې نه هم کولی شئ. او دې سره همدغه پروګرامونه RJ سلمان شاه یوټیوب چینل د لارې تاسو کتی شئ. د دلبر ریډیو زمونږ خبرونه یا د دلبر ریډیو زمونږ چونکې فیملی چینل دی، زما نور پروګرامونه خبرونه هغه ټول اکټیویټیز RJ سلمان شاه یوټیوب چینل باندې موجود دی. او که چېرې زما زیاتره خویندې، زما زیاتره وروڼه ریډیو فیسیلیټي نه لري او هغوی سره د انټرنیټ د لارې فیسیلیټي وي نو ګوګل سرچ بار کې د ورکې www.radiodilbar.pk باندې تاسو آنلاین د دنیا په هر کونه کې چې چرته تاسو موجود یې او تاسو سره د انټرنیټ فیسیلیټیز وي نو تاسو هغه کتی شئ او زمونږ پروګرامونه په خپل ټایمونو باندې اورېدلی شئ. ډېره زیاته مننه کوم او سلیمان شاه صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډیره مننه جی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. او زما په خیال چې د خوبه پاسې دی وراله. بالکل جی، بس ځان مې په منډه تیار کو، بس دلته د خپل اوریدونکو لپاره مې حاضري وکړله. صحیح ده. او پرون ډیرو ملګرو کارونه کړي خو چونکې د بجلی سیزونه دي کمې پیښې ظاهر خبره د خامخا راځي نو ملګري دي خفه کېږي نه خاطر دې نه درنې. او زه به په تیره د خپل مشر الله جان صاحب الله دې راته ژوندی او خوشحال لري د هغې یو کوشش دی، هڅه ده د نور پروګرامونو به هم د هغوی چونکې ډېر خیال ساتي سختۍ سره دا د هغوی په نوټس کې ده چې دا پروګرام چې کوم دی نو چې کوم پرومیس شوی د خلکو سره د اختر د ورځې پورې دا پروګرامونه برقرار وساتئ نو دا ښه خبره ده، غټه او ښکلې خبره ده، بهتر خبره چې د هغوی په خصوصي کوشش سره زموږ دا پروګرام روان دی. خو چونکې د بجلی سیزونه دي پړق پړوقي راځي کمې پیښې نو په دغه وجه د ملګري خاطر نه درنې او ستاسو په اجازت سره به د کالز چې کومه سلسله ده هغه به شروع کوم. ملګرو ته ما مخکې وضاحت کړو چې هر کله تاسو راځئ او ټلیفون باندې کال کوئ نو تاسو ګورئ چې ستاسو ریډیو سیټ بندي چې موږ ستاسو په خبره باندې پوهېږو، دې نه علاوه چې ستاسو موبایل کې پیسې او بجلی دواړه پوره وي او دې سره تاسو به جامع مختصر او زیاده سے زیاده 2 سوالونه کوئ نو تاسو به ډېره مننئ چې اواز تاسو دومره صفا وي چې موږ تاسو په خبره په اواز باندې پوهېږو. بار دغه وایو چې نازک سوالونه دي، اسلامي سوالونه دي نو ډېر د احتیاط نه به کار الو چې تاسو کوم قسم سوال وکړئ چې د هغې سل په سله جواب تاسو ته صحیح سلامت او روغ جواب ملو شي سره د دلیل نو تاسو ته به مسانه وي موږ ته به مسانه وي. کالونو سلسله شروع کوو 091-6515-093 په دغه نمبر تاسو راتلی شو. موږ سره اولنی کال دی ګورو چې څوک دي او سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ تاسو خبرې کوم د خپل خبرنه. څه تاسو کوي؟ تاسو دا چې ما وی د چارت د مونږ او د اوادي مزما خامه او دا تهجد شو دا چې د 2 رکعاتو په ځانې د 4 رکعاتو نیت تړي نو صحیح وي. صحیح ده. تاسو ریډیو اورئ ښه؟ او یو بل دا چې مونږ کوم نو زما ورکوټو زیري ماشوم دی نو هغه راشي نو په جانماز باندې چې دی نو ماته لکه ودرېږي نو زه اکثر رکوع وکړم او چې ودرېږم ما په سجدې له ځم نو هغه ماته په جانماز باندې ولاړ ما ته ځای نه پرېږدي نو زه بیا لږ ایساره شم نو چې هغه کله عفوه شي بیا وکړم یا چې یو سجده ولګوم ځای مې لپاره کښېنم نو هغه راشي ما ته په غېږ کې کښېني نو هغه بیا ورته زه لږ صبر وکړم نو چې هغه کله عفوه شي بیا زه سجده ولګوم نو دا صحیح دی او که نه؟ ریډیو واورئ جي ښه ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې زنانه چې کوم اولنی سوالو جی اولنې دا 3 خبرې وکړي، یو د چاشت یا د ساخت منځ اوابین او تعجد د 2 په ځای موږ 4 رکعاته کولی شو که نه؟ دا هر نفل چې دی نو دا 2 رکعاته باندې که څوک کوي نو هم جایز دی او که په 4 رکعاته باندې یعنی د 4 رکعاتو په یو وار باندې نیت تړي نو هم جایز دی. که هغه اوابین وي، که اشراق وي، که چاشت وي، که تهجد وي، هغه که هر رنګه نفل وي نو هغې د 2 رکعاتو د نفلو نیت هم تړل جایز دی، د 4 رکعاتو نفلو نیت هم تړل جایز دی. دا ماشوم خبره دوی وکړله چې زه په مانځه ولاړ یم رکوع نه وروستو بیا سجدې له چې زم ماشوم دی او هغه راشي په جانماز راته د سجدې په ځای کښېني نو دا زمونږ کور کې واړه کوي داسې هر مور سره ماشوم هم داسې کوي نو داسې د ایساریږي د ورته نه ماشوم دی په یو لاس باندې معمولی اخوا کی نو بیا د تندې ولګوي که ایساریږي نو دې سره سجده سهو لازمیږي یعنی مونځ پې خرابیږي. مثال په طور یوې مور یوه سجده وکړله
او دویمې سجدې له روانېږي خو ماشوم راغی ورته مخې ته کېناسته نو دا مور اوس انتظار کوي چې دا ماشوم اخوا شي نو زه به دویمه سجده ولګوم نو دا اسې ناسته کول په مونځ کې وقفه راتلل د دې په وجه سجده سهوه پې لازمیږي نو زه به دغه میندو ته خواست او عرض وکړم چې کله ستاسو ماشومان د مونځ په دوران کې مخې له راشي نو ایسارېږي ورته ما په یو لاس باندې چې مخ ورپسې ماړه وی صرف په یو لاس باندې داسې په طریقه اخوا کې چې دی کم ورنه کې اوم نه غورځېږي خوږم نشي او ستاسو مونځ هم خراب نشي او ماشوم هم اخوا شي چې تاسو سمدستي خپل عمل او کوم رکني چې هغه ادا کړي صحیح دی جی 091 65 15 093 باندې د کال سلسله جاری ساتو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی استاد جی خیر د څوک خبرې کوي د چرته نه زه څه خبرې کوم د نصاب نه خاصه تاسو کې د اختر پرواز د مشران خزي روجي نیسی او نو استاد جی ته وایا چې دې باره کې ځاني نیسی د اختر مونږ کیوسی او راځي خلک او نو بیا ماته یو صحیح د ریډیو وره ها صحیح دې مرګري چې کم سوال وکړو دا د غټ اختر دروازه حواله سره د خبر حال وضاحت بو کما په ټول کال کې 15 ورځې دي چې پاغه کې روزه نیول ناجایز حرام او ګناوي دا هغه 15 ورځې نه علاوه په کال کې هر ورځ روزه نیول باعث اجر او ثواب وي هغه 15 ورځو کې د وړو کې اختر ډومبنه ورځ ده او ورپسې د غټ اختر ډومبنه دویمه درېمه او څلورمه نو دا 15 ورځې روزه نیول حرام دي دین علاوه په هر ورځ د کال په هر ورځ کې روزه نیول جایز او د ثواب باعث ګرځيږي کم چې دوی خبر وکړه نو د سنت او مطابق طریقه دا ده چې د ورکوټي اختر چونکی مونږه باندې دا حکم دی چې تاسو روزي نیسئ د رمضان په میاشت کې نو چې څنګه د اذان نه به مخ کې بندیزو کې خوراک کاک بند کې نو د اختر ورځ چې څنګه راشي د عید الفطر ورځ راشي نو تاسو د سحر اذانونو ټیم کې یو قجوره خلې تکې یعنی چې دا پرون ورځ او د نن ورځ ترمنځ فرق واضح راشي چې پرون د الله حکم مخرانو نه مخوړله او نن د الله حکم د اختر شونه دار خوراک باندې به آغاز وکړ ابتدا وکړه او د غټ اختر حکم داسې دی چې زنانه یا نارینه وي نو دوی به د قربانۍ په غوښه باندې خوراک شروع کوي نو د سحر ناشتم د غټ اختر په ورځ باندې نه نو دې ته روزه نشي ویلې زموږ پښتانه دي کې تیروزی دې ته نیمه روزه وي نیمه روزه په اسلام کې نوي دې ته امساک ویل شي امساک مطلب دا ځان د خوراک نه بندول نو دغه اختر په ورځ باندې خلک خدای پاک حکم دی د دین حکم دی د اسلام حکم دی چې تاسو روزه نه بلکې امساک وکي او د خپل خوراک آغاز پچې باندې پراټه باندې ناشته باندې مکوي د قربانې په غوخو کې ځکه دا تاسو د پاره د الله تر طرف نه مهمان نوازی ده نه د الله مهمان نوازی تاسو قبول کې په غوخه آغاز وکي بهرحال د دې ملګری د سوال جواب هم دغه د ما تاسو ته ذکر صحیح دی جزاک الله بلکې شاملو چې سوګ دی سوال غواړي السلام علیکم علیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چرته نه مې افغان خبر کوم د ملکان درګنه د قالدری پیرانو کلینا خجی څه تاسو کوي اما د مفتی صاحب نه یو سوال لې زما امور وګړې وکنه او هغه لګ دې څه شوی او هغه اسمه د الله دی وخی خو هغه به وی ضرور جنې سما ها او بیا با کله کله دغه ير شو خوراک په بچین کو او بیا به دا کو نو ما خو دغه ور کړین د خو دا صحیح هغه وجه کې دي شو او کنه شو کې دي صحیح دی جی د دې ملګری سوال کې دا یو لفظ ما او کته دوی وای چې یاره اغه نه بکله کله ایره شو او خوراک به وک نو ک بندا پسول دی او ک بیسول دوی وای چې لګه بیسول شوی واخر کې نو ک بندا په عقل کې دی او ک به عقل دوران کې خو چې د دنه ایر دی نو په ایره روزه کلم نه ماتيږي یعنی غټ او روغ صحتمن بنده دی او هغه په خوراک په ایره باندې او کو روزه د روزه نه ماته بهرحال چې دوی وای چې ما د مور چې کمی روزه ته پاتې شوی ناغه می فدیم ادا کړل لہذا د دوی په مور باندې ایس صدا سي ذمہواری نشته هغه الله قبول کړي او معاف کړي دا صحیح ده السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي د چرته نه برکت ګل خبرې کوم د کلیاس ترسوینا خجی هر کله در توایو برکت ګل صاحب څه تاسو کوي تاسو دای چې زړه رونو ته سلامونه کوم او دغه مولانا صاحب یو بیان دغه یو مسله بیان کړی و چې یو وظیفه خولې و او چې یاره دا دغه وشي دا هغه بیا وي چې دې ثواب نو هغه
بیا ما د هغه نه دغه کې مولانا صاحب نه په ځان دغه کې دا تاسو کو چې آیا د دې کتابي دغه کې نو هغه مولانا صاحب په بل سنس کې له زمانیت دا و چې مولانا صاحب زو نو هغه نمون یادول شو نم دا کول شو نو زمما مطلب دا و چې تر دا کتابي شکل کې یاد هغه کې موږ ته ته ملوشي نو موږ دا غینا په مزه یاد د مولانا صاحب دغه وضاحت بیا او چې کنيرا دا نیتو یا دا مطلب چې کنيرا اوس مولانا صاحب ته پته شته کنيسته نو دومره لوی علم باندې سړی غني شي کولای زه صرف دغه لپاره لغاو کو یاره ما په دې نیت کړو چې یاره مونږ ته روستو په دغه کې خپل مذهب وګورو صحیح دی جی مولانا صاحب نمونږ ډېر په دغه سره دا دغه ټول کې لکه تاسو خاطر موږ په دغه نیت کړو چې یاره مونږ کلی خبره ده کلی خبره تاسو خبره برکت ګل صاحب په ګل بدل او تاسو جواب وره جزاک الله د ملګری وضاحت د خپل خبرو کو مخکې رزو کې ماغه یو وظیفه ویلې او پرون می تاسو سره دا ذکر کړه یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك نو دوی تاسو کولو چې داس کېشتا کنه نو د دې واقعي چې موږ دا مطلب چې دوی چې حواله شته کنه دلیل بیک گراوند کې پس منظر کېشتا کنه دا اس اوی خبره نو ماته دا مطلب خو بهرحال الله دې دوی قدر او عزت کې چې دوی دا خبره وکړه چې زما دا مطلب نروي زما دا مطلب چې زید سنه ک کتاب کې چې زید اغه نه یاد کماته یو نسخه یاد کې ستاسو چونکه دوی بیا علم کړي وی نه خو بهرحال چونکه جمعات کې امام صاحب بوی ناغي سره د رابطو کینو د حدیث یو کتاب نوم به یاد کما ابن ماجه دا د حدیثو په صحیح ستو کې شامل دی او دور حدیث کې پڑھاویږي نو ابن ماجه براواړی نو خپل امام صاحب ته وی چې د کې 3801 نمبر حدیث ما تراواړه 3801 نمبر حدیث کې بیا دغه الفاظ دي یعنی پورا ډیټیل سره ډیر لوی حدیث دی خدا کوم وظیفه چې پکې نام پکې او پیراګراف دی یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك دا الفاظ دی داغینا امام صاحب نه اولی کې یاد امام صاحب ته وی چې را داسې حدیث استاد ویلې سلیمان شاه ویلې نو هغه به ته وی نه ان شاء الله سانه بوي جزاک الله جی السلام علیکم وعلیکم السلام رور سوق خبرې کې د چرته نه یاره جی خو یاره بابا درو نه خبرې کوم خجی وارث نوم مې دی خجی وارث خان اسد تاسو کې یاره جی تاسو خدا کولا ما وی دا یو خدا سره سایر دې ما جماعت کې شیر ته نه غلي کړه او بل لري زکات پرې نن سبا د سرو باندې څومره زکات ته زمونږ پروګرام روزانه اوري که په اول ځل اوري یاره جو روزانه خو تاسو باندې نمبر نه ملایږي مطلب نه نو تقریبا مونږ خو د شلو ورځو نه د سرسایي او د زکات خبره روزانه خامخا یو ځل کو والله جی بس پته نه لګي دماغ چې په مې راځي او دماغ به کمزوري ته بروجي ني سي زکا زه ریډیو ور جواب درکو ښه جزاک الله دا سرسایي حواله سره دا خبره ستاسو خبره صحیح ده چې بار بار مونږ وکړه جی 140 روپے سرسایه ده کم بندا چې نن سبا 70000 روپے لري یا د 70000 روپو سازو سامان لري نو دغه بنده مالدار دی به سرسایه خپلم ورکي او د خپل نابالغ بچو سرسایه بم ورکي 140 روپے سړی سرسایه ده فطرانه متویلی شي سړی باندې د خپل بالغ بچو که الکی که جنې خو بالغ او غټ شي وي نو په دغه مالدار سړی باندې د دغه غټو بالغ بچو سرسایه نشتا دغه بچی که په خپل مالداري خپل سرسایه ورکي غني که دا بچی غریبي نو نه په پلار شته نه په دغه بچو شته په پلار صرف دا وړو نابالغو بچو الکوي کې جنې داغوي سرسایوي او په سړی باندې د خپل بیبي سرسایم نشته چې یاره دی به د خپل خزه سرسایه ورکي خو بیا یو فتاو کې مکتلی چونکه زمونږ زنانه ګټه وټه نه کوي لہذا د دې ټول اخراجات د خاون په ذمہ دي نه د خاون د پاره د مروت خلاف خبره چې دی ارسه کوي او د خزه غاړه نه آزاد یو سرسایه ولنور کوي لہذا سړی له پکار دی چې د پښتو مطابق کارو کی د خپل بیبي سرسایه هم ورکی 140 روپے سرسایه ده زکات څومره د نن سبا چې
سونه چا سره یو تولوي سره زر یو تولوي نو دغه بنده ما خو وی چې 8000 روپۍ یا د دې برابر سازو سامان نو دې مالدار شو که چا سره یو تول سره زرینو دا تقریبا د 1 لک روپو شو نو چې 1 لک روپو سره زر شو نو موږ 70 یادی کړی د سره 1.5 په نور هم زیاتی شو نو دې لګه خوګه سرسایه ورکی یعنی 140 په 150 ته ورکی ځکه پیسې د سره ډیری دي. صحیح دی، جزاک الله. بسا اوقات داسې وشي دغه کارونه ډېر زیات را روان دي. یو ته اوس خبره مې ذهن کې وه جی چې انسان د ښځې سره کالی دی یوه نیمه توله 2 توله عموما زمونږ الحمدلله نن سبا خو د الله کرم دی هر مسلمان ملګری ښه تکړه دی څه ناسه شته او 2-3 لکه یا 15 لکه روپۍ نغدې او 2.5 یا 2 تولې پورې کالی د دې ټول د یو میاش کې اسلامی قانون کې یو میاش ټارګټ کې او د دې ټول زکات نصاب وباسي چې یاره په ما د کالی د نغدو پیسو د دومره مال دا دومره زکات راغی جی او دغه وخت نه شروع کی لکه دې کم سے کم دی وای چې د اختر د ورکوټ اختر پورې دا یو نیمه میاشت په دې کې بس دا زکات په مزه ورکم لکه چې د میاش کې خامخا ظاهر خبره ده د راشن ضرورت هم راځي افطار سیزونه ورکي خلکو له چې د اختر شپه راځي یا ورکوټ اختر راځي نو دا زکات ټول تقسیم کړي دا طریقې کار ټیک دی بالکل دا خولي طریقه ده چې لکه په یو ځل باندې خو ډیره افضل ده یو بنده سره څومره زکات په لازم دی مثال 5000 روپۍ دی یا 10000 20000 روپۍ دی نو دله په کار ډیره افضل او غوره خبره چې دی سمدستی ټوله په ټوله ورکی صحیح یعنی دی د ځان نه هغه ټوله پیسې لري کی زکات ورکی خلکو په لګه خلکو لور کی په یو کس لور کوي خو دا خبره عموم ټیک ده که مثال به تور د سره نه کیږي او په یو ځل 20000 روپۍ د باندې زکات راته دی ټولې نشي ادا کولی نو په 100 روپۍ باندې یو میاشت کې 2 میاشتې کې بلکې دی په شپږو میاشتو کې 2 میاشتې کې په لګه د قسطوارې په طریقه باندې ادا کولی شي ځان سره به نوٹ کوي چې دونه ما زکات کې ادایي وکړه نو دا جایز دی. صحیح دی جی کول اخلو چې څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام استاد دا یو زنانه را تارنګو کا او یو استاد نه را لګا کا پوسو کې دې یو دغه مې مړ دی خاون مې مړ دی او شل کاله اوسو دغه والي و سوزکی او کوم وخت نوې پلان کوټ راغلی نو پلان کوټ والي و او یو سپور موږ لا په خوب کې نه راغلی ها یو استاد چې تاسو چې دا څنګه زمونږ خپه دی او څنګه حساب دی استاد چې زمونږ یو مرګري دی دغه ما تاسو هم لا او استاد چې تاسو چې دوا ورتاو کوي صحیح د ریډیو ورخه استاد دغه زنانه وای چې را خاون وفات شوی دی شل کاله یا ارسونه چې وی خو چې څوک وفات شي نو د خپل کور بندیانو یا د بهر بندیانو ته خوب کې راتلل دا څه ضروری نه دی نه دغه مړی پکې اختیار دی نه دا چې څوک خوب وي نه د پکې اختیار وي دا من جانب الله وی د الله د طرف نه او خودلی شي د چا مړی حالات د خپل کور بندیانو ته خولی شي او چاته اړو اون خودلی شي د چا په گاوند کې چاته او خودلی شي نو دا د انسان په وس او په اختیار کې نه د لحاظ ستاسو مړی ستاسو هسبند او خاون تاسو نه خفه نه دی دا د الله د طرف نه چې تاسو ته خی یا نه خی دویمه خبره وی ملګری د املای ماته ده نو بس د دوان علاوه مو خصم نشو کوله الله پاک دی ولا شفا ورکی خدای پاک دی پیرهمو کی دا تکلیف ته الله لري کی امين جزاک الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته منشا مولوی څنګه دی خیر دی الله کرم دی اجازه خبره کومه کلاړه نه خجی خاخه څنګه یې سیته خبره تاسو کومه جی جی یو دلته موږ سره رشتہ دار دي او غریبانان دي کنه خو لیکن تاسو یې پیسې ورکو نو هغه ته یو 2-3 واغانی دي او واري دي دا واجب دي خغت دی او لګ کار کوي لګ نه کوي کنه او دې حساب دي ها یو زما خبره ده کمره کې زه قرآن شریف پم تاسو دا بیانم جاری وی نو قرآن شریف کو ته بندو کنه دا او روزانه صحیح دا جی صاحب ریډیو وره دغه اولنې سوال دا چې او سکورانه دا غوي کړه 2-3 غواګانیم دي خو نور مالی حالت خراب دی
نو دوی له سرسایه ورکو کنا کچا کر یو یا دوا یا غاڼه غواګانی خو اوی دې د پاره چې را اسه دایو زیاتی کاروبار کو د دینه په خرڅو آمدن برازي نو دا دغه خلک بیا مالدار وي دوی له سرسایه نی ورکول پکار کم خلک چې غوا می خدي د پاره ساتي یو یا دوا چې را زمونږ نور گزاران څه طریقه نشته معاش سشتنه هم په دې باندې گزر بسر بکو او اس ګټه وټه نی نو بیا دغه خلک غریبانان دي دوی سره تعاون پکار دی. دویمه مسله دوی دا وی چې ریډیو هم لګیدلی ستاسو د مسائل او ورسره د قران پاک تلاوت هم شروع وی نو مخکې مې اعتکاف والو طویلیو چیرې تاسو خیر که زمونږ د سلمان شاه پروگرام اور ریډیو نو اعتکاف کې نو دا جایز دی فیمیل او د میل دواړو د پاره خدا سي مناسب دا خبره چې اوس کوم کوم نو دا بل خبره کوم یعنی د قران تلاوت دیم شروع کړی دی وسره ریډیو اور نو زمونږ د ریډیو نه ساسو د پاره د قران تلاوت افضل دی چې خپل قران کې تلاوت کې ریډیو ته توجه بیا مکوي. البته یو مشوره به در کوم چې تاسو کوم د تلاوت کم ټایم نه یا څومره مقدار د جدا به پورا کوم نو هغه د دې ټایم نه علاوه په بل ټایم کې پورا کا نو ستاسو هغه ثواب نه محروم پاتې نشي د دین او محروم پاتې نشي الته به ثواب شي دلته بس د کړو شي نو تاسو په بل ټایم کې قرآن تلاوت وي نو دغه هم غاړه آزاد یو دې ټایم کې بیا تاسو فارغ هم یې. صحیح دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی خیر د الله کرم دی جی څوک خبرې کوي د چرته نه؟ زه سلمان خبرې کوم د چراټ نه. چراټ نه څه تپوس کوي؟ زما وندار د هغې سره 2.5 تولې کولی دی که او هغې زکات کېږي که نه ریډیو وره او یو بله پښتنه کومه سرجي جی جی لکه زمونږ سره پیسې وي که نه مونږ ته لاس ته راځي او مونږ پرې بیا کاروبار کوو که نه او هغو پیسو باندې زکات کېږي که نه. صحیح دی جی تاسو ریډیو وره ښه دا صحیح ډېره مننه. د چراټ نه دا روډ تپوس کوي چې یاره زما روندار د هغې سره 2.5 تولې سره زر دي نن سبا روره چې چا سره یو توله سره زر وي نو هم دا بنده مالدار دی دی به سرسایه ورکوي او که د غټ اختر ورځ پرې راله نو دی دا بنده به بیا قرباني م کوي او که د دې 2.5 تولې سونې کال وسره پوره شو نو زکات به هم ورکوي. صحیح ده. نو دا نه چې 2.5 تولې سره زر دی نو په دې زکات او قرباني او سرسایه نشته دا پېشته. دویم سوال چې کاروبار کو پیسې لاس لرازي او کاروبار کې پیسې راشي نو هغه باندې کال تیرېدل شرط چې کله په دې باندې کال تیر شي نو زکات به ورکې خو دوی دا کوم خبرو کړه نو دا ګول مول الفاظ د نور دینه مسله ما رو وستله چې دوی وی دا پیسې دي نو دا مو په کاروبار کې باندې کړي نو کاروبار باندې ځان زکات هم راځي قرباني هم راځي او سرسایم نه دوی که 2-3 لاک 4-5 لاک روپے وي او دوی سمدستي اولګولې د کور پس کې خرج کړ مثال دی کوي یا د الله په نوم باندې عمره لاله حج لاله یا جمعات مدرسه جوړ کړه نو هغه پیسې رااله او لګي دی اوس خو بس خبره ختمه سه نشته نو زکات هم نشته قرباني سرسایم نشته خو دوی وی چې ما په کاروبار کې بند کړي نو ما که پیسو باندې کاروبار خشو نو په کاروباري سړي باندې د کاروبار په وجم زکات قرباني سرسایه وي. صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورور څوک خبرې کوي د چرته نه؟ یا زه خبر کوم د غفور مارکیټ نه. هر کله درته وایو څه تپوس کوي؟ الله خوشاله ک الله قدرمن کا. امين. مننه. مفتی صاحب نه دا پوښتنه کوم ولدوا السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب دا کوم پیسې تقریبا 10 لک روپیا خو ځا باندې دي کنه او هغه دا چې باندې چې هغه دراوته لکه پورا پتل لګي لکه نن دوه کثار بروږي او په هغه باندې زکات کیږي یا سرسایه کړه. صحیح ده. ټیک ته تاسو وره ها جزاک الله. دا نیازلی روډ دا سوال دی چې زما پیسې 2 لک خوشا بندي دي او هغه پته نه لګي چې نن روزي که سبا او که کال پس او که دوه پس نو د داسې پیسو عموم چونکې دا دوی ملکیت کې دي دا یا مالک دی د چاته بخلی نه دی د تا چاته هدیه کړي نه دي نو چې کمی پیسې ستاسو په چا باندې پوری وي که کمی وي که زیاتی وي او هغه د کال پس درکې لس کال پس درکې نو ته مالکی تا باندې هر کال د دې زکات هم راځي د دې قرباني هم راځي د دې سرسایه هم ورکوي. صحیح دی جی ټیک شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه څنګه خبرې کوم ته یې نه کال لګا فرځي خجیس څه تپوس کوي؟ زما مولانا صاحب مدا تپوس کوي چې د چا مشوم ځای شي نو د 15 ورځې نه پس د 50 راځي نو روزي نه دی شي
تاسو پوه شئ 15 ورځې نه بعد سره راځي زم مخکې پوه نه شوم خو زه معافي غواړم که چېرې دې د پروګرام نه پس ټلیفون کې نه کوئ یا ستاسو موبایل باندې زما نمبر به سره افیر دی ما ته کالو کې نو ډېر خبرې ترې وکړو اسانه به السلام علیکم خجی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې د الله کرم دې وروره څوک خبرې کوي د چېرته نه زه فیاض خبرې کوم شیخ آباد فیاض به یې څه تپوس کې هلو ستا آواز کټ کېږي وروره هلو چې اوس آواز درځي اوس یې ګزاره وکړه څه تپوس کې ما تپوس کوله که نه چې څومره پیسې راته نو بیا سرسایه کېږي ښه صحیح ده ځه ریډیو وره بلکې زه بل کاله مخلم ځکه چې سرسایي دا خبره بار بار وشوه زه یو څو کالونه اخلم د هغې نه پس راځو السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو دې څو دا خبره سم ونه کړله که نه چې دا څومره د کار په یوه توره سرو باندې کېږي نه ته ریډیو وره نو ته به خبر شې که نه نو تاسو خو یې سرسایه ته واړوئ که نه جي خبره نه سرسایه خبره مو شو د زکات مو شوه نه که نه جي د یوې تولې سرو څومره لکه زکات ده په یوه توله باندې څومره زکات دی ښه په یوه توله باندې صحیح ده وره ښه دې روډ تپوس وکړه چې یاره په یوه توله باندې څومره زکات دی د دې یوې تولې قیمت معلوم کا چې قیمت معلوم شو مثال به طور نن سبا فرض کا دا په 1 लाख روپۍ ده نو 40 روپو کې 1 روپۍ زکات وي په 100 روپو کې 2.5 روپۍ زکات وي او په 1 लाख روپو پسې 2.5 روپۍ زکات راځي نو دوی د خپل کالی قیمت معلوم کی کده لاکی کده باندې وی کده کمی نو لاک پسې 2.5 روپۍ د نوز د اندازه لګی چې دوی سره څومره مثال د 4 लाख روپو وي نو 2.5 ضرب 4 دی او کی اقا پیسې 10000 غالبا راځي دا زکات ادا کی صحیح ده دغه ملګری د سرسایي تپوس سرسایه نن سبا چې چا سره 10000 روپۍ وي یا 10000 روپۍ نقد نشته خو د 10000 روپو نور سازو سامان دی یا سړی تجارت کاروبار کوي کاروباري دی نو دی بنده مالدار دی به سرسایه خپل او د خپل نابالغ بچو ورکي 140 روپۍ سړی سر یعنی خپل سرسایه 140 او د هر بچی په سر 140 صحیح ده السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چېرته نه ډېر زه اوس انجان خبره کوم په چارسدې نه ښه جي څه تپوس کوئ زه نور څه تپوس هم نه کوم خو د خویندو میندو چې د روزانه داسې وایم چې ریډیو چې کم دی مکمل په کولو سپیکر باندې هر څه لګولې که نه صحیح ده دوی له پکار چې مناسب سوال کوي مناسب سوال دی نه پکار صحیح ده ټیک ده اصل کې زه دا خبره کوم چې ما سوس وړاندې د دې وضاحت مو کو بل اسانه خبره ده چې ما مخکې پروګرام کې دا خبرو کو چې تاسو د رمضان المبارک حواله سره پوښتنه کوئ تاسو دا مهرباني وکړئ چې د رمضان المبارک حواله سره تپوس وکړئ تاسو ختم القرآن سره تپوس کوئ تاسو د تراویح تپوس کوئ تاسو د اعتکاف تپوس کوئ تاسو د اخیری شری تپوس کوئ تاسو د ورکوټي اختر تپوس کوئ تاسو د سرسایه د زکات او د قربانۍ تپوس کوئ نو هغه خبرې د دې پروګرام سره تړلې خبرې دي ګوره بعض تاسو ذاتی سوالات دي نو د هغې دپاره محترم سلیمان شاه صاحب چې کوم د موبایل نمبر دی رابطه چې کوم نمبر دی 0312 93 338 یعنی 0312 9392 بل دا چې ډیر اسانه دار چا سره موبایل کې دا ریکارډینګ شته نو زمونږ دا خبر ریکارډ کوي نو تاسو ته به اسانتیا وي السلام علیکم وعلیکم السلام خیر ضرور دا موبایل ته دا کوکې لګ راجوخته کا دلته یو زما دا تپوس دی که نه چې یو زیارت واغې باندې موږ چته چولې او هغه چت ناک شوی وینو ختم کړی و ښه جي او هغې یو 2 ګاډرې پاتې دي هغه ګاډرو تقریبا 8 کاله وشو نو مولوي صاحب نه زموږ دا تپوس دی چې دې ګاډرو باندې موږ څه خرڅ کړو بلۍ ترې راوړو صحیح د ریډیو وره ښه دا مقبره کې چې چا په کم قبرونو باندې سفر او چت وغیرہ چولی او هغه بیا ځای شي نو دغه چت کم سیخ یا سریا یا ملبه پاتې شو یا ګاډرې پاتې شو نو دا چې په چا چولی دا د ملکیت ته هغه ته واپس کول او که خرڅ شو نو هغه ته دغه قیمت واپس کول پکار وي صحیح دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ریډیو بند کا تاسو خور خبرې کوم تارو جبینا ها څه تاسو کوي عبد الله شاه صاحب ډیر سمته تاسو شاګرد ما دا سوال د کوم وروره چې هغه په باره کې دی تراویح په باره کې چې دا وی تر تراویح نه وروسته کوو دا صحیح ده صحیح د ریډیو وره
دا وتر ویم د تراو نه رستو نو د دوی شاید دا سوال نه دوی صرف الفاظو کې خطا شو چې دا وتر تراوی د وتر نه رستو کو نه سیدا نو که چاته وزري او وتر د مونږ سره سم کړل تراوی پاتې نو رستو دیو کې خیر دې سم مانات نشته دا غرباتو ولا خبره چې بیا ودا اس کلمه دا خبره دی بخبل ډیرو خاندم کنه زه بیګا مې خبر رور ته کول نه ما وته یو کنه یاره مینند جمعې ورځ دا هغه دا ځلان دی باندې وګړي جنو غوډه اتوار رضوا دې پسې وزتا او لطیفه شاندو ما زمونږ د غون فیملی دا طریقه ده چې رمضان المبارک میاش راشي نو که مفتی صاحب خپل جمعات کې مسجد باباجی کې ناغل تر مازیګر مون نه پس 20-15 منټ مسائل د روزه بیانې کوم خلک او تناس یو د کړه کوي زه خپل جمعات کې کوم دار دل ته ستاسو په برکت کوم نو زما مفتی صاحب په خپل باندې طبيعت ټیک نو په هغه کال باندې مونږ واړو بل د ترزوی مې مفتی صاحب بل زوی کې ناشته د مفتی صاحب په ځای باندې او پلار وته وی چې ته مسائل نن بیان کا نو هغه دا مسله کول غواړي روزي دماغ وی داسې خلیله به الفاظ به ذهن کې یو خلیله بل راځي نو مفتی صاحب د زوی دا مسله کوله چې انجکشن سره روزه نه ماتيږي نو هغه دا مسله کول غستل خو خلیله بل سره لداسي کې وی انجکشن سره ستن نه ماتيږي هغه روزه یادوله هغه لکه انجکشن سره روزه یادول چې نه ماتي خو انسان د خطا شي او روزه کې دا کمی پیښې راځي بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چرته څنګه خیر دی الله خبر کوم د نسبتنا خجی څه تاسو کوي بس الحمدلله ټول روزه مستقیم پروګرام وګورئ الله خوشاله کوم مهرباني بس روزه ماتي وخت کې ناس یو راغو فین دی ورونه مور سره ناس یو باطن لا شت کې لومبه فاري دا واګانو کې یاد کې جزاک الله الله خوشاله تاسو راو چې مونږ هم دا واقعي یاد ساتي او بل دا خبره کوم چې د خلک څنګه کوي دوی ته تاسو له خبر راو غوډي جام دماغ کې دالي کیږي خیر دی زمونږ بم گزاره کو دوی بم گزاره کوي الله دې رحم وکړي ښا صحیح ده الله خوشاله ډیره مننه خوشاله اوسه ډیره مننه ستاسو مینا ستاسو دغه خلوص په ګل بدل او ظاهر خبره چې د لاس ګوتی یو شانی کمی پیښې هرچا کی وی خیر دی اس مسله نشته مونږ ته دغه ټول خويندې دغه ټول لونه د ټول ملګری ډیر قابل احترام دي السلام علیکم وعلیکم السلام سلمان شاه خیر الحمدلله جی څوک خبرې کوي د چرته نه رقیب الله خبرې کوم د بارے نه خجیسه تاسو کوي مولانا صاحب نن دا تاسو کو کنه دا یو څه وخت کې کومه وظیفه یو خلا کنه امر باید دا کم خبيث کې یو خلا ما دا د څه د پاره لږه په وکی کنه مو د څه د پاره لا صحیح د ریډیو ورخه زه سه مهرباني دوباره ویم زما خودو نه حوصله نشته چې دوباره ستاسو څنګه خو خرابې زه خدا وې بچ خدای پاک دې د اختر ډیر زر راولي زګه چې دا باقي کوم روزي دي کړه نو وزار الله پاک په خپل فضل سره دی فرست ټایم چې کوم خبرم کیږي نو هغه ډیر ویل په اسانه باندې کیږي معنی سړی بوج نه محسوس چې کوم خبره بار کیږي معنی سړی تنگ شي بهرحال چونکی دا د پاک حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی نو زه په دې کې خوشحالي وګڼم او دا به حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ السلام یو بهترین صحابی دی دی فرمایي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله یو بنده خاص الفاظ دی یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك دا الفاظ یې وې اوس فرشتو چې کوم کرامن کاتبین مقرر دي دوی تر دې ثواب پته نه و چې دی فرشتو ته پته چې د دې اجر ثواب اولی کې نو دا وته نه لګي علم کې نشته چې د دې ثواب څومره اولی کې نو دغه فرشتي د الله نه تپوس کوي د الله دربار کې حاضری وکړه پروردگار د دې بندا د الفاظ ویل دي د دې سونه ثواب اولی کو نو حدیث کې وی الله ته پته و چې سی ویل دي خو بیا هم بنده ته اخکارا کول غستل نو تپوس وکړه چې زما بنده څه الفاظ ویل دي نو دغه فرشتي وته وی چې الله ستا تعریف بیان کړي په دې الفاظو یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك چې دا الفاظ نو الله پاک چې خا زما بنده د الفاظ ویلي دي وی فرشتو ته چې او دی ویلي دي نه الله پاک ته وی چې را د دې اجر او ثواب دومره زیات چې تاسو یې نشئ لیکلی لہذا په عمل نامه کې عمده کلمات ولا اولی کې پرواز د محشر چې زدا کلمات وینم د دې بوله اجر په خپل ورکوم نو دا کلمات ډیر ویل پکار دي صحیح دی جی السلام علیکم
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ مرتضی خبرې کوم. دا موږ ختم وکړو د تراویح کې خجی او اوس مو چې ختم وکړو نو اوس مو یو ډله لړ دنه هغه بیا بل ختم کوي یو موږ بار تراویح کوو یو لږ څه کسان دنه ختم کوي یو موږ بار خپل تراویح کوو نو دا برابر دي؟ صحیح د ریډیو اورېږي د جمعات په یو ځای کې یعنی که په حال کې داسې کېږي چې یو خوا پکې تراویح جمع ولاړې بل خوا پکې د ختم صفونه ولاړې نو دا ناجایز دي. البته دا جایز دی چې د جمعات په لاندې چت کې تراویح یا ختم یو بار چت کې ختم یا تراویح یعنی بدلی چت بدل شو او دام جایز دی چې په دنه حال کې د تراویح صفونه ولاړي او په بار صحن کې د ختم صفونه ولاړي یعنی مقتدیان ولاړي. خو بیا هم خبره نه ده چې یاره په یو جمعات کې دوه ډلې وي په یو جمعات کې یو ډله په کار ده او دا کار دا بیا هم ښه نه دی مستحسن نه دی. کم خلک چې د قرآن ختم په جمعات کې وکړي دوی بیا خواهش لري نو دوی دي چتا داسې جمعات ته لاړ شي چلته باقاعده ختم شروع یو قبل جمعات کې مزینې نو خپل اجره کې کلی کې کور کې چمن کې او د تری کې ختم دیو کې دا به جمعات کې دوه جمع بیا هم په کار نه دي چوشي. صحیح دی. زه به غواړم خیر پروګرام ته خلا وخت اختر کې مو اراده شته چې یو غنټه راکې کوشش وکړو خیر په دې باندې چونکه زمونږ اختر کې دي چې د زیارت په ورځ راشي او زموږ زیارت پر خپل پروګرام بموي او کله جمعې راغی نو بیا ان شاء الله خامخا په دې باندې ان شاء الله یا د جمعې یا که نصیب شو زګه ډیرو ملګرو خواهش هم سرګن کړی دي اختر چونکه د خوشاله مخوینو چې دا میاش مونږ دې سره په سخته دی رکو نه خوشالو کې بیا تاسو عزت پکار خوشالو کې شریکای او بل دا خوشحالي د پکار د اختر پر خو د خوراک کا کزادي وي نو دی ډونګه کې ریډیو ګیټه پورې سره وړي مشه د مسله نشته دغه یو ملګری است تاسو کو زبازه وخصه د روجه کې دا سړی ډیر به طبيعت وي نو دا یو ملګری ټلیفون د غریب آباد روډ نه ناغه د ما وی چیرې تا بزګه د سرسای خبره نه وریدل چې کیدی شي دروځي نه سي ناغه ډیرو خاندل نو زما پکې بده فن باندې کوشش هم دار چې د عملګری لګ لګ خاندې ما او دغه دوران کې غوي خپل اسلامي تپوسم کول شي مونږ یو ملګرو ته خويند دي زمونږ مین دي که څوک بار هم تپوس کینو دوی تاسو له جواب درکې په دغه باندې مونږ نه خپکیږو څه مسله نشته. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ سید الرحمن خبرې کوم ګل بیرې نه جی خجی څه تپوس کوي؟ یره چې بیمار هم څلو کا نظر ته کړ پروتې مشهور بیمار ما مخکې مې په طریقه د روزي غوړې سخت کار مې روزي پکملې وری یو وته روزو کې کم دی ما ته پته نه و ما پکې سکه سپری کړې دا سکه مې د خپل سپری نه کړې ها نو او وته روزو کې په بیا دې چې څوک مې کړې او څوک مې نه کړې نو دې پسې کړ کوی صحیح دی تاسو ریډیو اوره د مریض تکداب اندازه کیږي چې یاره اتو روزو کې سر روزو کې مې کړې د سپری په حلق کې مړې کې اوس کې نه نو دوی دی اندازه ولګي اول که پته وي وته چې دونه روزو کې مې سپری کړې د نو هغه روزي نه دي شوی باقی شوی دي او کنه اندازه مت نه لګي یقیني ناراضي چې پته وته نشته نو بیا دی یو اٹکل اندازه ولګي چې کې دي شي ته کې ما شپږ روزو کې سپری کړی یا دوه روزو کې سپری کړی نو چې پکه مې غالب ګمان او یقین راغی پاغي د عملو کې باقی روزي دی پیونی سي. جزاک الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام سلیمان شاه سره څنګه چل دی؟ خیر دې څه تاسو کوي؟ موږ دا تاسو یا کنه ما خام لګا روزي ما دي د 2 منټه کیمی او اذان وشي او روزه باندې صدقه پریوږي کنه ریډیو وره او بیا نمبر سوال مې دی اعتکاف ته اوس په کلی محله کې څوک کینې د کلی غاړه به بنده کنه صحیح ده ښه اولنې سوال زمون کور تم زما د خور په ذریعہ راغلی او عمده سي دي د ماخام اذانونو ته 2 منټه پاتې وي او اذان او شو فرض کا نو کپدې چا روزه ما تکړنو چا چې په روزه ما تکړه روزه نه ده شوی ګناګار نه دي ځکه چې د دوی د سزا به هغه مؤذن ته ورکړي کېږي چې بیٹې مې اذان کړی دی نور دوی جرم دا کړی چې دوی ټایم ته نه ګوري لہذا د دې په روزې نقصان شو دا روزه چې یو وی دوه وی ارسونه چې چا په دې عمل کړي روزه ماته کړي دغه روزې نه دي شوی مخکې ورځو کې غالبا زما خور ته یوې زنانه دا خبرو که چېره ما یادې چې دته ووایه چېره مونږ چې ته مړي لتلو او هلته مړي کې چونکې روژه وه نو ماښام ټایم کې ډېر شور
شور شغم مو رشم دغه په وجه باندې وی خاموشي شو د ماخام اذانونو ټیم کې او خجوري مجوري خورې شوي او خلکو ته په ګوتو کې ورکړې شوي دغه ټیم کې یو جنې پاسه وی چې را ټیم شوی د روزه ماته کې نو مونږ چې روزه ماته کې داغې نه چې پوره 2 منټه تیر شو ټول اذانونه شروع شو نو دا روزه شوی د کنه نو دغه مور بي ته بزوې ما چې دغه روزه نه ده شوی زګر تاسو د اذان نه 2 منټه مخکې روزه ماته کړه چې چا مخکې نیم منټه ماته کړه نه دغه روزه بیا دوباره نیول پکار دی وی چې اعتکاف د کلی په څومره غاړه خلاصي د کلی په جمعات کې یو نه یو بندل پکار چې اعتکاف تکینی نو د ټول کلی غاړه به آزاد وي او کله کلی جمعات خالی پاتې شو اعتکاف ته یو قسم کې نه ناستو نو د کلی هر یو بنده مجرم دی د حضور علی السلام لاس بی او د دې بنده بګریوانی د هر سړیو د هر بچی نه به تاسو کې چې تاسو ولې اعتکاف ته نه کېناسته ګناګار بوي د اذان پوری خبره اکثر را یاد شي چې دا سه د خلکو ورم لکه ډیر سخت وعید دی کنه چې تاسو وایي چې روزه نه د شوی بیا بنسي یو منټ یا 2 منټه مخکې نو زه اکثر د خپل ملګرو د خاندم مې کې چر د ز اذان والو م په جمعات کې نه ټول روزه په خلکو دوباره نیوي کړه ځکه چې د روزه ماتي ټیم کې پارچا بتا دی خو په مال ګډه رتا دی زما مخه ته شربت پروت یو ځای غي داسې نیغ نیغ ګورم زم چې کله به د جام خلک د میا کله وسجره بالکل جی تاسو خو دا خبر او کړه ډیر په افسوس سره او زه او یریږم چې دا ذهن تراشي او ما سره داسې مهذب الفاظ هم دې د پارنيسته چې چونکه دا ریډیو د کور کې زمونږ خويندې بهم اوري نو چې داسې سنجیده خپل الفاظ استعمال کوم خو زه به کوشش کوم چې لپاره درانه الفاظ وروړم صحیح حدیث مبارک کې راغلي دي چې دا کم خلک بیٹه ما اذان کوي تاسو توجه چې وینم چې کم خلک به وخت اذان کې د دې بس سزای وای په ورځ د محشر بدا په سلور بولی رواني تاسو وګورئ چې لکه دا ساروي سلور خو باندې کنه نو دی رواني نو د دو شا طرف چې دی نو ودا سه بدا انسان چې بیٹه می اذانونه کړي دی بم د سارو په شان په سلور بولی رواني د شا طرف کې بغټه جنډه لګیدلی او هغه جنډه با د دې اشاره ور کوي چې دا د دې امت هغه بد نصیب خلک دي چې دوی به شرم او بیٹه می اذانونه کول نن په ورځ د محشر خدای شرمای او د بیٹه ما اذانونو کول دا سزا ول ورکي چې اغه ځای کې شاته جنډه بوته لګیدلی نو زاک سروم دا کم خلک چې بیٹه ما اذان کوي او معمولی فرقي پکې د ته وړه جنډه لګي او کوم چې ډیر به وخت اذان کوي نو زه بغټه جنډه لګیدلی نو الله دې دغه موازینینو بس حفاظت وکړي امين بالکل اکثر دا خبره کوم تاسو اورئ چې زویم چیرې احتیاط نه کاروالو نو اسلام کې احتیاط ډیر زیات دی په وړه خبره نیولم شته الله جل شانه موږ خپل فضل سره وبخي او په بوټي خبره باندې سخت وعیدم د اکثر خبره اورم یا مطلب الحمدلله ثم الحمدلله چې کلم روزه ماتوم نو زدا موبایل رو باسم خامخا من نیم برقي نو کو په نقشه کې 3 منټه د پاسه یا وغه کې سلور منټه د پاسه زما په موبایل کې نو زویم بیا کار ټیک دی یو منټه وړي کنه لکه دا سلیری شپانس یا 15 غنټه روستي رشي نو یو منټ په وړي نو څه نقصان نو فرق نه پروزي نو داغه د پاره ز بیا داسې لا عمل کوم چې یو خدا سي ټیم کې مطلب کور تلاټ شم چې لګ شانتي وخت پاتې وي یا داغه د پاره سړی مخلص وینځي ځان لګ فرش کې لاسونه وینځي چې ګوري دغه ټیم کې دعا تکینی بس هغه د اذان ټیمي نو خپل باندې احتیاط کول پکاري السلام علیکم وعلیکم السلام سلمان وای څنګه فاروق جان هر کله درته وایم الله دې خوشاله کا زما د مرګري څنګه لري سلمان شاه صاحب خیر دی ام خدي ها یاره دې ډېر خبرې ها صحیح ده او یو تاسو هم نه کو راځي وړو کې شانته تاسو خو زما په خل باندې ډېر غټي او دا چې کوم انسان حجامت کوي کنه او د ځان کیږي او کنه خاص کر په رمضان کې چې بس په لوړ فکر په مای پرغه وي کنه بس وای چې مخکې ځان کوي صحیح حجامت هم کوي او اذان کوي کنه د دې څه دغه یار صحیح د ریډیو وره ښه صحیح ضرور مننه جی دا کم بنده چې اذان کوي او هغه ګیره خړایلی وي نو د اذان جایز دی کنه نو دا اذان ناجایز دی او دی به دا اذان په جمعات کې امام لپاره چې دا دوباره اذان وکي نو موږ به دغه چې کم ملګری ګیره خړای او اذان کې نو دله به بهترینه مشوره ورکو دا وته نو چې اذان مکوه دا وته چې ګیره خړایل مکوه ګیره پرې چې اذان کې چې ثواب دی ډیر کیږي ګیره خړایل والا بنده د اذان اهل نه دی نو لہذا توبه دی مباسي او توبه د ګیره خړایل نه مباسي بیا ری اذانونه کوي صحیح دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام سلیمان شاه د الله کرم دې هر کلی درته وایو جی کوم لا ګمان نه میا صاحب ډیره مو د پس راغله خې الله هم خوشاله که خوستا سو आवाज کټ کیږي د مفتي صاحب نه تاسو ته
زیاده غریب وي او بلې کنه څه غریب وي دا پیډیا کیږي نه چې دا سوال دوباره وکړئ جی دا پیډیا کورلا او غریب وي ډیر نو زه دا پیډیا ورکول شي کنه زه سړی حد پورې پین شم زبل کال خلم کتا سو دوباره کالو کو نو خو بھیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ یې خبر نه خبرې کوي. څه تاسو کوي؟ دا زما وراره دی 4 سال دی او معذور دی. او امور سمدي. ها. دا څنګه دی؟ خدي کنه او بل یو پانس کې ذکر دی هغه پیاله او ځار باندې ګرځېل شي. صحیح دی. ماشوم دی معذور دی او دی وای چې یاره یو له سکالو دی مور سره سملینو جایز دی که ناجایز کم الکی یا جینه دا اوس به زمون په ټولو اوریدونکو په داسې ناشناو لګي چې دی به اوس خامخا دا وي چې دی د ځان وکړه که دی غلطه وکړه که دا دی پې نه شو حالانکې داسې نه ده بنیادي مسله وایم خو چې کومه مسله ناشنا وي نو خلکو باندې بیا واقعي ناشنا لګي داسې جینۍ چې هغه لږه هوښیاره شي نو هوښیارتوب ته نږدې شي نو دا مور سره سملاستل ناجایز دي که کور کې 2 خویندې 3 وي نو دا خویندې هم یو ځای سملاستېدل ناجایز وي هره جینۍ چې هوښیارتوب ته نږدې شي نو دی به خپل مور پلار سره رور خور سره خور سره نه به سملي هر بنده به ځان له ځان له سملي نو هغه موریانو ته وایم چې کمې ماشومانې جینکې هوښیارانې شوي نو کټونه وله بیل کې تاسو یو ځای او که خویندو سره نو د خویندو نه هم جدا کې بیل به سملي داسې ماشوم چې هغه هم هوښیارتوب ته نږدې دی یعنی 11 کاله دا کافي عمر د دې کې بنده هوښیاریږي ماشوم نو داسې عمر کې ماشوم به مور سره نه سملي رور سره به هم نه سملي خور سره به هم دا به بیلوي دا اسلامي تعلیماتو مطابق ما دا خبر وکړه دویمه مسله بله یو خبرې وکړه سبق یاد کړه چې مانځه کې سورت یاسین څه حصه یاد کړی دا نو دی په مانځه کې ویل شي بالکل په مانځه کې چې کم ځای قرآن ورته یادي فقرؤ ما تیسر من القرآن کې راځي چې تاسو ته کم ځای یادي اسانی وای په مانځه کې او بل دا وضاحت کوم زما په خیال تحمید الله صاحب یا میا پل ربی صاحب والله علم زما په خیال چې تحمید الله صاحب د ناګومان نه او هغه څه خبره کوله چې فدیه پکېږي کنه کې خداغه د غنیمه خبره ماته شو کټ شو نو زه به پې نه شوم نو زه ته معافي غواړم دوباره د ټلیفونو کې نو مولوی صاحب خبره ووري نو غیب ورله جواب هم ورکی بعض وخت आवाज کټ شي په خبره پوي نشم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سلیمان شاه څنګه د خیرت دی؟ د الله کرم د تاسو خو جی د الله پاک رحم او کرم زماده طرف ته خو مفتی صاحب ته ډېر پدرناوي دوا سلام وایي جی. وعلیکم السلام. ډېر مننه جی. وعلیکم السلام. اسمت بابا خبر کوم روز پانزونه. اسمت بابا ډېر مننه او ډېر مو د پس راغلی. او جی بس د مسافر شو ما په کراچۍ کې مې یو نیم کال مل ته تیر کوم غریبی دا بس ماشاءالله ست پوس پکوي جی. یره جی ما دا مای مولوی صاحب لګدار غره کې لکه زما غریب ته غریبي وکنه نو ځان نه په غریبۍ کې کور واغشته جوړ مې هغه بیا را باندې داسې لګ د انلاین امتحان راغی نو مې خرڅ ک په هغه پیسو اوس کاروبار کوم ٹھیک شو جی. خجی نو هغه پیسې اوس ما د گاډو کاروبار کوم نو ما گاډي خرڅ کړې دي لکه ټوټل ما سره 6 لک روپۍ دي. خجی هغه ما خرڅ کړې دي په ټیم باندې نو هغه تک هغه کې لک ټیم شته دي نو ما وی چې ما سره خو نور څه داسې شته نه لري قرباني چې د موږ ته وضاحت کی قرباني دا روانه او فکر منی صحیح ده تاسو ریډیو وایي جواب درکو مننه. سوال دا دی چې را ما سره کاروبار د پاره 6 لک روپۍ دی یا مې نورم بند دی یا گاډي مې ورکړې دی په نیټه باندې او ماته بل دی پیسې ریکوري وکوم نو 6 لک روپۍ یا په بل طریقه باندې تاسو گاډي بند وي پیسې د خلک درکې ک په لګي ک یک مشت وي ک ډیر ځای کشتونو باندې درکې تاسو مالدار یې د کاروبار په پیسو باندې زکات هم شته قرباني هم شته سرسایه هم شته. صحیح ده. خاص سوال ختم شو ټیک دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما دا تاسو ته ما چې یو زیره کنه غبل دی او غریب دی نو دین ګور لدی کله نه یې لا تاسو هم ورکولی شي کني شو ورکولی تاسو به ټیک شزا ریډیو وره جی
د دې اواز بیا هم کټ شوی دی. که ما فرض که داسې مسله وکړه چې د نورو مولیانو د مسلې خلاف وه نو د دې به دا مطلب وي چې په دې سوال باندې زه پوره پېښ شوی نم. خو بهرحال ما ته دا اخذ وکړه چې د دوی سوال دا دی چې یو زوی دی بیل اوسیږي او هغه انتهایی غریب دی نو د خپل زوی لپاره سرسایه خو نه شي ورکولی خو خپل انګور له سرسایه ورکول جایز دی. که انګور هم غریبه ده کالي وغیره ورسره نشته نه انګور له سرسایه ورکې بالکل پیکیږي. صحیح ده. زمونږ ټیم چې کوم دینه ختم دی او ډېره مننه کوم د تاسو نه. اخیری پیغام ګاونډیانو کې اتفاق نشته، خلک د یو بل نه خپه دي، بل یو دا خندا کار شروع شوی دی چې تاسو چاله سولېږئ نو به خامخا تعالی په هغه پلیټ کې سره لیږي او وسم د دې خپلو کې ډېره مینه نشته. کوشش یې دی زد یې دی چې د یو نه ښه کور جوړ کړي د بل نه ښه کور جوړ کړي او نور هم ډېرې مسلې دي خو خپلو کې مینه او اتفاق په ګاونډ کې نشته. رمضان المبارک کې بالکل نن تقریبا 27 وا روزه ده او د دې نه پس یقیني 2 روزې پاتې دي یعنی 28 او 29 او شکی 3 روزې شوې 30 وا روزه به یا شي یا بنشي. صحیح. د رمضان المبارک کې هغه ټولو د عبادت او هغه لمحات مونږ نه د لاسه وتلي دي باقي مونږ سره دغه 2 روزې پاتې دي او یا شکی 3 روزې پاتې دي. په دې کې هغه کار نه کی کم چې په ټوله روزه کې د خودم رب ویم چې د الله په خاطر او خاص د الله د رضا لپاره زمونږ نه چې کمی کوتاه زمونږ د اوریدونکو نشوي هغه ټوله کوتاهونه توبه وستل پکې دست بردار کېدل پکار دي. خاص کر د خپل مینا په خپل گاوند کې او ویشه تقسیم کې خپل گاونډیان چې کم غریبانان دي کم مالداري هر چا له قجوره ولېږي خو تاسو د مینې اظهار وکړئ چې په دې باندې الله راضي شي او کم د رمضان المبارک میاشت کې کم غفلت نه مونږ کار اخیستی چې د هغې نه توبه وباسو نو ممکنه چې الله به په دې 2 روزو کې په مونږ هغه رحم وکړي کم چې په رمضان په دې ټولو روزو کې کول پکارو. او اخیری خبره به دا وکړم چې د رمضان المبارک د هر روزه ماتي په وخت کې د هر مؤمن روزدار بنده یو نه یو سوال خامخا قبليږي نو تاسو هر دعا کې وایي یا الله زمونږ هر دعا قبول کړي نو چې دا قبول شو نو استاد د جون د هر لمحې د هر لحظې دعاګانې به قبليږي نو تاسو به مام یادوي زما رور درون سلمان شاه دا هم په دعا کې حزب الله صاحب د ریډیو چې کم مرګري دا هم زمونږ په کورونو کې د ټولو په کورونو کې ټول تب دعاګانې کوي تاسو دعاګانې قبليږي الله دې قبول منزوري کړي. جزاک الله ډیر مننه د تاسو نم محترم اوریدونکو تاسو راته خوشاله او سیباد او چې دغه سیمینه لري پروګرامونه کوي د خپل ټکنیکی مرسیال صابر جان هم ډیر مننه او څنګه چې سلیمان شاه صاحب ټولو ته خصوصي دعاګانې کوي سلمان شاه ته خصوصي دعاګانې کوي ځکه چې زما کوشش دا دی چې الله جل شانه ما د خانقاوي خادم کی یا د نبی له صلوات و سلام د روزه مبارک ما خادم کی دغه زما په زړه یو لوی ارمان دی دعاګانو کې میاد لري ان شاء الله چې ژوندۍ او مرګي لرګینه کو ساګانو کې وفا ونو بیا به حاضرې ګو ترغه د مدلوي الله پامان.